الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين صدق الله خالقنا العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. در الشريف واسأل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد سنا دی فاکر دی گالم سی اللہ جل جلالو عم نوالو پا قرآن عظیم پاکی دهوغ اخبر بندگانو سوى اللہ جل جلالو تا دیر محبوب دی سی اللہ جل جلالو دیر خوشکڑی وی دهو طول بندگانو اللہ جل جلالہ جلا خپل تعریف ذکر داغا بیانات داغا سسٹم ٹوٹل اللہ پاک قرآن پاک راوستل. مفسرین حضرات لکی چل انبیاء آدم علی نبینا علیہ الصلاة والتسلیمات زخراونی سے بیا تر نن تر ساعت تر داوس تر منټ تر سکند پورې چې څومره کسان په دنیا کې پیدا کېږي سوي دي یا ژوندي دي یا رخصت سوي دي ټول د الله بندگان دي او ټول ته الله جل جلاله یو رقم من محبت کوي. علماء کرام او مفسرین حضرات دواړه فرمایي په دې خبره کې چې بعض دا رقم دي چې الله جل جلاله ته خپل ځان وسپاري بیا الله جل جلاله خپل ځان پرو د انسان ته وسپاري وهر انسان ته الله جل جلاله خپل ذات وسپارل څنګه کله مړی ټیم سي د رزق ټیم سي هغه انسان ته رزق پر ټیم لوي کتن در باندې راسي تند پورن ختمي دغه تند او وجه ناس ولاړه اراده سوچ لپریشانو ځان خلاصول زړه ته سکون حاصلول دا بل خدای بل څوک نشي کولی. مفسرین حضرات کې ښکاره معلومه ده چې الله جل جلاله ذات دا له هر انسان سره موجود. اوس انسان که دغه خپل ځان و الله جل جلاله ته وسپارل
دغه انسان به نورم په الله پاک راشي، دا به نورم الله جل جلاله ته ورنږدې شي. یو ورځ واقعه ده، ابراهیم علیه السلام د الله جل جلاله دا رقم پیغمبر تیر شوی دی چې د یو ورځ خپل ډوډۍ خپل مړۍ بغیر له مېلمنه نه خوري. چې بار وخت ډوډۍ خوړلې به چای کو یو بل شي کولای لزا سره به خامخا مېلمه د په دسترخوان کښېنول. یو ورځ ناګهانه غیر مسلم د الله جل جلاله وحدانیت او د چې کوم رسالت دا نه تسلیمونکی سړی دا په دسترخوان باندې کښېناستې د دعوت ورته وکړي د ډوډۍ به لاس پړی داسې. ابراهیم علیه السلام چې اوله ګوره کوله ودت په خپلې بسم الله وویل، ودت وویل ووایه بسم الله ووایه بسم الله الرحمن الرحیم، بیا د ماسې ډوډۍ شروع. هغه انسان ورته وویل چې ابراهیم تاسو په ما ډوډۍ خورې ستا الله په ما نه خوري، ته ما ته ډوډۍ راکړې زه ستا کور ودانۍ وایم، زه ستا د الله ذکر نه کوم، دغه تعریف نه کوم، ما خپل کار څنګه. ابراهیم علیه السلام ته خوش ورغلی انسان یې پورته کړي چې وایه سلام د الله جل جلاله خوا وحی ورته راغلی چې تا ولې پسې واسنه انسان دا دومره وخت چې ژوندی ولی و دغه انسان ته ما پر ټیم مړۍ ورکوله، پر ټیم یې اوبه ورکړل، پر ټیم یې ولاړوی کښېنولی مې چې څه مې زه وغوښتې ما دا ورپوره کولی. نن تا یو ورځ خالي په دا یوه نامه دې پسې واسه. بیرته ابراهیم علیه السلام چې لاړې هغه سړی خوشحاله کړي راسي خپل محترم دوستان. خبره مو د دې کوله چې الله جل جلاله ته که انسان خپل ځان وسپاري. بیا مفسرین محدثین حضرات فرمایي چې د بندګانو چې څه ټیم کموالی وي هغه ټیم کې د الله جل جلاله بندګان دومره زیات نه ول، نو هغه ټیم کې الله جل جلاله انبیاء کرام را تیر کړل. هغه کسان چې پر الله جل ایمان یقین راوړل د الله جل جلاله د انسان ته وحدانیت خپل وپېژندل بیا تر خلکو رسولې. دا ټول انبیاء کرام له انبیاء کرام پورې اخر نبی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم لا غبر اصحابك النجوم فبأيهم مقتديتم اهتديتم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لبا چې کم دین کم دعوت ستم الله جل اخره اکملت لكم دينكم واكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دين. ټول اصحاب کرام پر دغه خبره په دغه آیات باندې لبیک ویلې، بیا د الله جل جلاله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رسالت دا الحمدلله تر ما ته پوره رسیدلې. د انبیاء کرامو بعد چې کوم کسان روان کړي هغه ته الله پاک رضی الله عنه ورضوا عنه. الله پاک په خپل فرمایل چې دغه بندګانو ته خوشاله دا بندګان له ما خوشاله چې تابعین تراله تبع تابعین تراله مجتهدین ائمه مجتهدین علماء کرام مفسرین تراله. بیا الله پاک په قران پاک کې فرمایل العلماء ورثه الانبیاء، ټول خلک چې د انبیاء کرام وارثان الحمدلله تر اوسه پورې دغه موجود دی لله الحمد. تیر جمعه مو د ابراهیم علیه السلام واقعه شروع کړه. ابراهیم علی نبینا علیه الصلاة والتسلیمات چې څه ټیم اوه کاله په دا غار کې تېر کړل. جبرائیل امین چې به کم ټینګې ورته راغلی د خپل د لاسې بټې ګوتې به په دا خوله کې ورکړلې، د یو لاس څخه به شهد د بل لاس څخه به شیدې د ګوتې څخه به شیدې روانې وکړلې. اوه کاله ابراهیم علیه السلام په دې غار کې پرورش وشو غار سره. اوه کلو بعد چې ابراهیم علیه السلام وغار ته څه مور ورغله، اول دعوت د ابراهیم علیه السلام خپل مور ته ورکړی و مور ته ویلې چې ای مور جانې ستا خدای څوک دی؟ هغه ورته ویل زما خدای دا زما خپل میړه دی آزر.
ما ته هغه نه فکر کوي، هغه مې ساتي، هغه مې نه ځان سره کښېنولی. ول د هغه خدای څوک دی؟ ول هغه باچا هغه نمرود. ول د هغه خدای څوک دی؟ ول که شپه سي بیا ستوري دي، که سپوږمۍ راوخته سپوږمۍ ده، که ورځ سوله بیا لمر دی، که ورځ یو شی هم نه ولی بیا دا بوتانو دغه سپندرکیانو دا بلیاوي. ابراهیم علیه السلام سره له خپله مور سره روان شو. اول یې خپل مور ته دعوت ورکړه چې ای مورجانې چې کوم سړی چې ته خدای منې د هغه انسان په خپله خپل ځان په واقع کې نسته، هغه انسان خپل ځان په خپله په واقع کې نسته او بل چا ته څه واک ورکړي. لاړې کور ته، لاړ چې په خبر شو چې دا مې بچی دی، هغه یو کوم چې لاړې په غار کې لوی شو. نو اول دوم دعوت یې خپل پلار ته ورکړ. پلار ته ویل چې ای پلاره ستا خدای څوک دی؟ هغه بیا د ورته ویل باچا دی. د باچا خدای څوک دی؟ دا رقم ستوري دی یا سپوږمۍ دی یا لمر دی. او نمرود په خپله ځان نه خدای جوړ کړی دی، خلک سجدې ورته کوي ته چې څه ټیم پلار ته د دې خبرې پرته راکولږی دی چې په کوم ټیم کې هغه لوی لوی جادوګرانو دا خبره وکړه چې یو کوچنی به راځي د دغه نمرود بچې به ختموي، هغه نن دغه هلک زما په اولاد کې راغلی. او کوم چې د الله جل جلاله او د حق رسول چې په دې ځمکې پر سر به ګرځي، هغه دا زما اولاد. خپل پلار یې دغه کیسه پټه کړه، زوی یې حال یې چاته نه وویل. یو وخت پلار یې دا سوچ وویلی چې د بوتانو یو ورځ یو میلې لګېږي، د بت پرستو او د نمرود په باچې کې یو وخت یو میله لکه دا زموږ اختریان بیا به دوی ټولو یو په یو ځای سره جمع کېدل، خپل میلې به کولې. بیا یې ابراهیم علیه السلام ډېر زور وکړی چې ته له ما سره لاړ شه دې میلې ته، هلته به ته د لوی لوی غټ غټ بلاګانې راځي، دا جادوګران راځي، د هغو خبرې د هغو دعوت به واورې، د دې خبرو زه به واورې، د دې کیسو زه به واورې، ځان د بجنجال او ما ته بجنجال نه پیدا کوي. ابراهیم علیه السلام چې څه ټیم دا خبره ته وکړه، د اسمان ته وکتل، ستوري ته سپوږمۍ ته وکتل، ویې فرمایل خپل ځان عاجزه یې وکړه، زه بیماره یم، د تګ نه یم. ډېر کوشش خپل پلار ورته وکړی له ما سره لاړ شه. څه ټیم پلار عاجز شو، پلار ځین لاړی، د الله جل جلاله وحی ورته راغلی، دا بوتان ټول ولاړ او تبر در واخه دروند تبر یې ورواستې ورغلی بتخانې ته، ټوله بوتان یې مات کړل، د ټولو د خپزیو لاسونو پښې دا شان ورمات سره ویل ورته مردار یې کړ. شیطان په بتخانه کې ناست چې دا حالات یې ولیدلی، د سپین ږیري انسان په شکل کې فورا ورغلی هغه میلې ته، په زورو زورو چغه باندې ژاړي. وایي چې هغه معبودان، یعنې چې کوم تاسې به چا ته عبادت کوه هغه معبودان، هغه معبودان یې ټوله مات کړل، د چا یې سترګې لاسونو خولو پزر مات کړل، د چا یې ګر سره پوره مات کړل. دغو خلکو را منډه کړل خپلو حیوانانو او اسانو ته، د الله جل جلاله په حکم سره د حیوانانو ځین منډه کړل، لاړه په ځنګلو کې ځین لاړه. دا خلک راغل په پښو باندې چې ویې کتل بوتان ټوله مات دي، فورا یې وویلې ول زما مشکې دا رقم بل سړی نشته، دا یو د ځوان هلک دی چې هغه د دغه بوتانو خلاف دی، هغه د نمرود خلاف دی، هغه د ستورو د اسمان د سپوږمۍ د دې شانو خلاف دی. ابراهیم علیه السلام به لاړې په خپل قوم کې به کښېنستلی، عمل به یې وکړي، لولی خلک راته وایي خدای څوک، هغه به مو ورته دا لمر دی مخامخ چې ولاړ، چې ماښام به سولې هغه کسان یې بېرته راوښتل، ول خدای وخت ته نه وایي چې اوس موجود دی بعد کې بېرته ختم شي، خدای وخت ته وایي چې هغه په هر منټ په هر سکینډ کې موجود دی. بیا به نور کسان ورته ویل په بازار کې ورته ولاړ، ستاسې خدای څوک دغه بل ستوري، سهار به ختم سولې بیا مې دغه خبره ورته وکړه. نو ځکه ته ټولو پېژندلی چې دا یو سړی یو هلک دی په منځ کې دا رقم چې ونه کړي. ابراهیم علیه السلام چې راوغوښتل، ابراهیم علیه السلام ته وویل
ابراهيم عليه السلام په ځل کې لږمیا راوړته ولې ځوان الک ولې نو ټول بلاګان لولو بلای ټول شنه په لاس کې ډېر په خوش کول فورا جبرائيل امين ورته راغلی ابراهيم عليه السلام ته وویل چې دا الله رسول ما ویلېږه ورته ووایه چې هغه یو بچ پاتې دی تبر یې په لاس کې دی و هغه ته ووایه چې دا نور چا مات کړل هغه ورته دا خو نه ژغېږي ټولو خلکو ورته ویلې دا بت نه اوري نه ژغېدلی شي نه یو کار کولی شي نه د چا نه ځان ته ضرر رسولی شي نه بل چا ته ضرر رسولی نه ځان ته شر رسولی شي نه بل چا ته شر رسولی شي بیا ابراهیم علیه السلام ته وویل چې تاسې څنګه دا رقم شي عبادت کوئ هغه د یوه کار نه دی نه امر نه خوړلی شي نه شلی شي نه ضرر رسوي نه پیدا رسولی شي ټولو خلکو سرونه ټیټ کړل او لاړ مشوره یې وکړه د دې خبرې چې ابراهیم علیه السلام ته به سزا وکړه دوستان الله جل جلاله انبیاء کرام او رسولان و دې دنیا ته چې څه ټیم د مځکې پر سر باندې کښېني د مځکې پر سر باندې څه ټیم د انبیاء کرام رسولان سره راغلي ټول دعوت اول هغه ساده شروع کړ چې هغه په نسب کې ورنږدې وي چې هغه په کور په قبیله او په ځان ته نږدې خلک وي نبی علیه الصلاة والسلام اول دعوت وچاته اول په کوچني هلکانو کې حضرت علي کرم الله وجهه ته ورکړی او په لویانو کې په ځوانانو کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته ورکړی په ښځو کې خدیجه الکبرى محترم دوستان اول دعوت ولا خپل کور انسان شروع کوي دا نه ده چې ته بس پسې روانه یې بل کار مه کوه دا نه ده چې اولاد ته بزرګ شي تربیت ورکړو د لمانځه پر ټیم لمونځ ته روزه دا د شی مکروه کړي دا مه کوه دنیا دا حلال دا حرام بل شی دا ټول خپل پلار واک لري خپل نیکه واک لري پر خپل کور باندې چې خپل پلار او نیکه ځان ته عجز کوي د کور ته په کور کې به بختیم راځي کله حلم راځي هر شی به پرې هغه موجود په دې کور کې به جنجال به سکونی به سره خوري ولې د ملک پر حال باندې د ملک بادشاہ به الله جل جلاله سوال سره کوي د غره کوم چې څونه کښنی علاقو باندې د ضلعو پر حال باندې د ضلع د مصر ځبې کوي د کور پر حال باندې د کور له مصر زبار کوي انسان دا سوچ نه وي چې خالي به خپل حساب خپل کتاب وکړي د کور ټول حساب کتاب نه انسان سره کوي کله مصر د کور او کله خپل سر خلل وي خپل خلل بل وي زخم دی خلاص دوستان ابراهيم عليه الصلاه والسلام دا الله جل جلاله دا رقم پیغمبر دی زده سنتون در اوسه پورې موتا کو دا حج دا بیت الله شریف دا د ابراهيم عليه السلام له دور ذخر روان دا اخترای کول دا د ابراهيم عليه السلام سنت موتا کو درود ابراهيمي ما اللهم بارك على محمد اللهم صل على محمد اللهم بارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم تر اوسه پورې موتا په خپل مانځ کې په خپل عبادت کې د ابراهيم عليه السلام نوم وسولي ولې د بل نبی نوم نه ابراهيم عليه السلام علماء کرام مفسرین حضرات دي کې چې ابراهيم عليه السلام چې دی دا جد الانبیاء دی یعنی دا نکته د انبیاء کرام د ابراهيم عليه السلام دو زویانو دیوانو حضرت اسماعیل علیه السلام حضرت اسحاق علیه السلام د اسحاق علیه السلام په اولاد په کډوسیانو په سړسیانو کې په لکاو په زراو باندې انبیاء کرام راغلي په زراو انبیاء کرام راغلي د اسماعیل علیه السلام په اولاد صرف یو نبی راغلی چې هغه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم یو وخت الله جل جلاله
چې سټ ابراهیم علیه السلام په شام کې کړی د اسماعیل علیه السلام کور په مکه کې ولې ابراهیم علیه السلام چې سټ اراده وکړه چې زه به ځم د اسماعیل السلام ملاقات وکړم خپل ښځه ورته وویلې چې لاړې په آس به ناست یې ورکښته کېږې به نه په آس به سپور ناست یې خالي به پوښتنه پر وکړي چې اسماعیله بچی ته څنګه یې پوښتنه یې وکړه بېرته به راباندې سلام شي ابراهیم علیه السلام چې رالې مکې مکرمې چې سټ د اسماعیل علیه السلام کور مخ ته ودرېدلې یوه ښځه راغله ښځې ته ویل اسماعیل چیرې ول اسماعیل تللی دی د باندې ښکار وتلی کور حالات مو څنګه دی کور حالات بیخي خراب دي یو کار نه کوي یو روزګار نه کوي یو شی نشته وجه ده تنده ده ټول شان بېبختۍ کیسې ورته وکړې ول ښه دیم دا رقم دی سپک ورته وکتل ابراهیم علیه السلام ابراهیم علیه السلام ورته ویل چې څه ټیم اسماعیل علیه السلام راغی سلام ورته ویل سلام بعد ورته د خپل کور چوکاټ ته بدل کوي کاږي تاسو څنګه ابراهیم علیه السلام لاړ اسماعیل علیه السلام سره ولنن مال په خپل مکې مکرمه په غریانو کې ماته قسم خوشبو راته د خپل پلان د هغه نور ما ته راتلی مال دا ښکار کې چې زما پر مینه باندې زما پلار مې درېدلی هغه شي ته ویل اوس منجل خرن راغی ولاړو په آس باندې او ما ته ویل څوک یې مال اسماعیل ښځه ولدې خرن پرن شی ویلی د عزت ته نوم باندې واصلی او په آخري الفاظو کې دا راته وویل چې د خپل کور چوکاټ دې بدل اسماعیل علیه السلام ته ویل ول چوکو د کور له چوکاټ ته مراد یې او ته طلاق دې زوج نه کړو زه ډېر وخت بعد ابراهیم علیه السلام بیا دغه رقم اراده وکړه زه ځم مکې مکرمې ته چې سټیم بیا رالی په آس باندې سپوره ورته نه پوښتنه کېږي د کور په دروازه کې وجه د وژغې کې له څوک شته بیا د ابراهیم اسماعیل علیه السلام بل کور والا زنانه راوړه ورته وویل خود ست خیر حکم ول څنګه داسې سره په دوړو باندې سپېری زه به اوبه راواخلم دا ستا مخ به در پرېمنځم ستا پښې او لاسونه به در پرېمنځم پوښتنې نه ده جنګ کړې ستر څوک یې دا اله نه ده جنګ کړې ستا د کومې خوا یې لاړې اوبه ورته راواخلې لاس مینځل ورته راواخلې لاس پښې او دا مخ مبارک دا سیسټم یې ور پرېمنځلی چې کوم حجر اسود اکثر مفسرین علما کرام فرمایي هغه ډبره چې د بیت الله شریف جوړوله دا کعبه شریف چې به جوړوله دیوالونه دا ډبره په خپل پرته کېدله بیا بکشته کېده بیا به درنه خټو ډبره بیا پرته کېدله پر هغه ډبره هلته پرته وله د پر هغه ډبره باندې قدم کښېته دا د سټیم تللی قدم یې پر هغه ډبره کې جوړ شو چې الله جل جلاله ته خپل ځان وسپارې بیا به دا رقم معجزات دا رقم شان زخ وځي عقل به ورته تسلیمېږي ښځې ته وویلې چې سټیم اسماعیل رالی بل یو دا عالم ځینو کړي چې کور ژوند مو څنګه دی اول بالکل الحمدلله قرار کړی دی ډېر ښه په نس ماړه په اوبو وي په برده پټ په عزت وي خاوند مې د بزي خپل مزدوري کوي راځي بس په دواړو خو خوشاله ول چې سټیم اسماعیل علیه السلام رالی اوس ما سلام ورته د سلام بعد ورته وایي چې د خپل کور چوکاټ نورم مثبته کا نورم ګل ورکه نورم خاطر ټینګ سي وخیږي اسماعیل علیه السلام بیا رالی وویل ابراهیم علیه السلام چې نن بیا د مکې مکرمې په ګلیانو کې خوشبو وله نن بیا یو نور زما پر کور زما پر مینه پاته دی ښکاره کېږي چې زما پلار بیا نن راغلی و ښځې ته ویل څوک رالی ول یو سپین ږیری سړی رالی مخ یې سپېره و په خاوره باندې ما ور پرېږدي ورته پام یې کړی نور څه یې نه راته ویل دونه راته ویل او اسماعیل ته به سلام وایې بل ورته یې چوکاټ ټینګ د سلام هم قبول کړو مېرمنې ته بل ټیکری ور په سر کې ورځه دې باید زما معاینه زما پر کور چې محترم دوستان پلان جلا من المحبت دی او د هر نبی باز دغه شی روان دی د هر نبی دعوت دا له خپل کور له خپل اولاد څخه دی نبی علیه الصلاة والسلام اولاد نه پاتې کېدی قاسم طاهر اولاد نه پاتې کېدی لونې خالي پاتې شولې زویانو نه پاتې کېدل لونې خالي پاتې شولې نه دانې بیګانې ولې
مگر بیا هم نبی علیه الصلاۃ والسلام چې څه ټیم خپل مسیان او حسن حسین د ډېر کوشش کول ډېر اخلاق او آداب دا لکشنوان زخور شول نبی علیه الصلاۃ والسلام به دا رقم ستونه پروت ولې امام حسن رضی الله تعالی عنہ دا د پر نس مبارک باندې امتیازي به وکړي نبی علیه السلام نشوردل نه غرزول د الک فاطمه تزهرا تر منډه کړ یا رسول الله دا بزواخ نسل نس سنستا کپړې د مرداري کړي دولیا زور لکشنه سر مکو دا رقم سبق به خپل اولاد خپل نشان کړو چې هغه ته د الله جل جلاله ولیا وحدانیت او زما رساله ده خوش دا نو وایي چې دا کوم لاره ده دا نو وایي چې دا څنګه دین دی ټول خلک چې له دینه بیزار منځ بل شي سورته ګران دا د خپل فیصله کوي لا خپل شیطان مرکات لا خپل شیطان فیصله دا خپل د عالم سړي لبل امیر سړي لمصر سړي ځخه انکه چې دا مسله څنګه خپل د شیطان خبره ومني چې لږ مخته لاړ شي وای دا دین ډیر ګران دا دین ډیر سخت هر شي کې دی سخت نور باس په ان شاء الله ورځ د ابراهيم صاحب قبلوا جمعكم دعاء ووري من الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه الذين خلاص العرب العربان اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك فاك بردگار تماما بكرام خصوصا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم د ټول قبرونو منور کې خصوصا تابعين تبع تابعين مجتهدين ائمه مجتهدين علماء کرام مفسرين ته بردگار علماء کرام ته امامان ته اولیاء کرام ته غواص ته اقطاب ته الهي تمام على الاسلام مسلمانان قبرونو منور کې دې قبرونو د جنت د بغچو بغچې روګرځي ته له عذابو خلاص کې پاک پروردگار د ټول پر حال باندې رحم وکي کرم وکي فضل وکي مجزم د دې پر حال باندې راس پر مجزم رحم وکي لمسرم حساب کتاب مکه خپل غټ باچی ته وګوره خپل رحمان و رحیم ذاته بس موږ غیر رحم وکي یو حساب کتاب مرا سره کې الهي خپل فضل پر وکي ورس په قیامت د نبی علیه الصلاۃ والسلام شفاعت را نصیب کړي هر امت د نبی علیه الصلاۃ والسلام کا ګناګار دی الهي کا جنت دی ټول ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام شفاعت نصیب کړي ټول د نبی علیه السلام تر مخ خړ ټټ سره مدر الهي تم په غټ سينو په غټ سترګې ودرې خپل فضل باندې وکي تمام مسلمانان کا بیماران کا پکورو کې کا پسپتالو ټول ته شفای کامله عاجله دائما مستمره ورته په برخه کې پردگار حاضر مجموعي کې د چا بزل کې شرعي حاجت الهي تدخل عيب خپل خزانور پکې پاک پردگار په تمام عالم اسلام مسلمانان باندې رحمت برانونو وره خپل رحمت برانونو وره خپل انبياء په اکرام په طفیل وره الهي د دې مسجدونو د مدرسو د قران مجید په برکت علماء په برکت مفسرین محدثین په برکت ذات په مزوره د حیوانات یا الهي تخبل الرحمن الرحيم وبري حي يا قيوم ذات پردگار د خیر د رحمت برانونو وره وتمام على الاسلام مسلمان من رحمك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وازواجه وذرياته برحمتك يا